ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پر اړه کې تاسو سوال جواب کې یو انسان داسې به وایم چې زړه کړی دی یو سوال یې کړی دی او کېدای شي ډېر خلک دغه سوال نه خوند واخلي مزه تر واخلي او خسته سوال یې کړی دی دا حسن معاشرت ته ښه خبره ده خو لږ تفصیل ورته پکې زه کومه سوال یې دا کړی دی چې آیا لکه څنګه چې خپل کور والا ښځه کور ودانه هغه انسان خپل خاوند چې کوم دی هغه لا خپیم کې کاږي هغه لا سرم کې کاږي هغه مثال کې طور په داغه خدمت هم کا که بیماری په حالت کې کداسي سوال یې دا کړی دی چې آیا خاوند خزي لخپې د باولې شي کنه شي نه خپې ولا کې چاپی کولې شي کنه شي چاپی کولای دا سوال یې کړی دی چې آیا خاوند خزي لخپې چاپی کولې شي کنه او ولا د باولې شي کنه څنګه چې خزه خاوند لخپې چاپی کوي نو آیا داسې کولې شي کنه شي کولای دا جایز ده کنه دا جایز یقیني خبره ده د رور تبا د سوال ضرورت به ورته دا بده خبره نه ده په شریعت کې د هرې مسلې جواب هم شته د هغې حل هم شته نو دغه رور ته زما جواب دا دی چې کوم تاسو سوال کړی دی چې ښځې له سړی خپې چې دی هغه چاپی کولی شي که نه نو هغې کې لږ تفصیل ورته کومه که چېرته داسې صورت حال چې دا زنانه په خاوند باندې خپل خاوند دی هغه د تذلیل په نیت باندې یا تحقیر تذلیل یعنی ذلیل کېدو په نیت باندې سپک یا تحقیر د سپک غنولو په نیت باندې نعوذ بالله چې خزه ته دا خاوند یعنی د دې خاوند تذلیل کا یا تحقیر کا ذلیل کوي یا سپک ور تخکاری او بیا په دینیت باندې ورته وایي چې زما خپې چاپی کړه نو دا بالکل ممنوع دی په دې باندې خزه ګناهګار ده دا بالکل ناجیز دی دا خو ښه خبره نه ده په شریعت کې د دې منع ده ځکه د خزه ادب په خزه باندې د خاوند ادب احترام لازم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کچرته الله تعالی نه ما سوا بل چاته سجده لګول جایز وای ما به خزو طویل وای چې خاوندانو ته سجده ولګوي ها د خزو حقوقم په خاوندانو باندې شته شریعت ډیر حقوق ورکړي دي اغم په عمل کول نه دی پکار خو که چېرته تذلیل تحقیر د وجه نه داو نو دا خو بیا جایز نه ده البته دومره قدرې کار دی که چېرته خاوند ښځې لخپې چاپی کوي د محبت په وجه باندې یا هغه بیماره ده تکلیف دی ورته څنګه چې خاوند بیماری یو ښځه خدمت کا د خدمت په نیت باندې یا د حسن معاشرت په نیت باندې دا صرف جایز نه بهتر دی شریعت ته یو پسندیده عمل دی ډیره ښه خبره ده دا د محبت ذریعه ده دا حسن معاشرت دی دا د ښځې سره د مینې او د محبت اظهار دی په دې کې هیڅ بده خبره نشته یو پسندیده عمل دی جایز خو اسم دی بلکې بهتر عمل دی چې خاوند راولګي او خپلې ښځې له خپې لاسونه وغیره سر چاپی کوله تکلیف ورته بیماری په حالت کې یا تکاوټي او دا د تذلیل یا تحقیر په نیت باندې نه د ښځې طرف نه نو هیڅ خبره نشته خاوند دپاره بالکل جایز دی خپله ښځې د منکوحیه ده چې د هغې خپې لاسونه سر هغه کې کاږي او هغه چاپی کا په دې باندې دته اجر ملاوږي او بلکې حسن معاشرت ته او د محبت لپاره یو ذریعہ ده هیڅ قباحت په دې کې نشته بالکل جایز دی